بسم الله الرحمن الرحیم. یوه ډېره اهمه نقطه خلجان دی مطلب دې ته یو تقابل دی د هغې مسلې حل کول ډېر ضروري دي. د دنیا یا د دنیا ژوند انسان په زړه کښې دا ویل شي چې څوک دینداره جوړېږي بیا بزرګۍ ته رسي بیا مطلب ښه سړی جوړېږي هغې دپاره دا ضروري ده چې د دنیا نه کاټ شي دا دنیا پرېږدي دا دنیا ته څټ ووایي په دنیا په ښه په بده کور نه لري وجوه دي ځکه چې په دنیا په قرآن کښې خو دنیا ته خیر فضل هم ویلي شوي دي او بیا په قرآن کښې د هغه دنیا مضموم هم پېښ شوي دي لکه قرآن کښې الله جل شانه فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله بیا د تجارت ته فضل ویلی شوي دي ښه مطلب خیر امر ورته ویلی شوی دی ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه في الدنيا حسنه هم دنیا طرف ته بعض مفسرین یې چې دنیا بله یې مقصود دی نو په دې نه خو معلومیږي دا چې د دنیا ښه شی دی او په بل لوري چې بیا سړی سوچ وکړو د هغې قرآن فرمایي وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما هذه الحیات الدنیا الا لهب ولعب او بل یو حدیث شریف شعر دریمي بعضې علما خو یې چې د الفاظ یې ضعیف دي خو مفهوما پیش کولی یې شی الدنیا جیفة وطالبوها کلاب اگر چې صحیح حدیث ته علما ورته ویلي بعضې خو یې چې ځینې علما دي صحیح هم ورته ویلي دي نو دنیا مذمت یې بیان کړی دی وی سړی په دا کښې روڼ شي د دنیا شادو کا بیشي دو زه دنیا وګاټه نه ګاټه زه دنیا شارې کوه نه یې کوه که زه چیرې الله ته ورنږدې کېږو زه دنیا ته رژدم خو اصل کښې د دې ډېره بهترین تطبیق شوی دی ډېره ښه توجیه مفسرین علما محدثین یې کړې دو چې ګوره چې په قرآن کښې یا په حدیث کښې د کومې دنیو مذمت راغلی دی کومه دنیو ته بد ویلي شوي دي دا هغه دنیو دو چې هغه دنیو انسان د خدای نه لرې کړو لکه دنیا د هم راحته تو ورسوي چې تو نه یا د خدا هی وي حلال د حرام تمیز یې نه کوې هغې زکات تمیز ته نه کوې د هغې کښې د ظلم سوچ ته نه کوې هغې کښې په غریب د زور سوچ یې تو نه وبوسي چا سره همدردۍ سوچ یې تو نه وبوسي اول ګهی نه تر ماشومه پوره په د هغې پریشانۍ باغ ده وټاکئ قیامت سوچ یې در نه ویر وي تو په ذهن کښې دا خبره راسخه شوې وي بلکل ننوتې وي چې دا دنیا ژوند ده چې بس ښې بانګلې جوړې شي ښه ګټه وشي چې څرنګې وي په دا ژوند په دا طریقه تېرېږي دا دنیا ګوره مضمومه دو دا دنیا باده دو دا دنیا د سړي د هلاکت سبب ګرځي چې الله جل شانه په قرآن کښې دا د دنیا د مذمت ذکر کړی دی هغې نه دا دنیا مرادو او حدیث کښې مذمت ذکر غلی دی هغې نه دا دنیا مرادو بیا یې چې کومه دنیا ښه دنیا دو خیر بلایي چې قرآن کښې فضیلت ورته ویلی شوی دی خیر فضل ورته ویلی شوي دي لیکن سړی د صدقه کې په دا خو لیونی پوهېږي دا دنیا ښه ده چې د چا مت پرې جوړ کړه دا دنیا ښه ده چې دغه سړی یو د ایبي کې یې پرې وایست دا دنیا ډېره ښه ده چې یوه بېواسطه مریض د علاج دپاره یې خرڅ کړه دا خو دا کومه دنیا ته بیا ښه ویلي شوي دي ښه دنیا هغه دنیا دو چې انسان یې د خپل ضرورت ته وجه نه کوي ځکه دنیا کور د ضرورت دی بقدر ضرورت یې کوي دغې دنیا محبت مقصود یې ذهن ته نه وي ننوتی او دا سړی دا سوچ انسان کوي چې یاره دنیا ژوند دی بنیادی زندگی دی می بلدو دنیا ژوند محدود دی تر څه ټیم پوره په دا وخت راوه علاج ډېره روکوي شي روکوي خلونه یې روکوي ګاټه ووایي وله وایي خرڅ کوو وایي عیش پې کوو خوروکو پې کوو څوکو پې کوو بنګلو پې جوړوو موټرو پې کوو بنیادی ژوند مې دا دی نه په هغې کښې زه مو په لمانځه دا اثر نه اچوي مو په زکات فرض زکات ته نه دا مو ته پوره رکاوټ نه ګرځي صدقات دې پوره دا رکاوټ نه ګرځي غریب مدد ته پوره دا رکاوټ نه ګرځي غربا د مدد ته پوره دا منعش سبب نه ګرځي دا دارالاسباب دی دو خامخا زه کوو البته دا دو محدوده دې نه علاوه بیا یو بل ژوند هده مو دی چې دی یمي دی همیشه دی په دې نسبت باندې دا دنیا ته بیا ښه ویلي شوي دي او دا دنیا ښه ده او دا دنیا ته بیا خیر هم ویلي شوي دي فضل هم ویلي شوي دي نو دا غلط فهمي کښې کمې شروع شي چې یاره بس دنیا ګټل مضمون دي دنیا نه دو ښه دنیا باده دو دنیا چې
د پورا چې کوم سړی خامخا نیک جوړیږي، دینداره جوړیږي، جنتي جوړیږي، خدای ته ورنږدې کېږي، دا په یو باز ګوشه نشیني کښې کښېني، په جامته کښې دا تسبیح ور وخلي، هغه د پلولي او مطلب نفلونه د کوي، عبادت ته کوي، په دنیا د کور نه لري نه. روایت شیردرمي چې په دنه صورت شي معیشت واجب دی، ضروري دی، او د خپل بچونه د پورا رزق ګټل دا ضروري امر دی. حدیث شریف شیردرمي مطلب ډیره واقعیات دا شیردرمي چې تجارت په حواله سره لیاشت تجار ته لیشه مزدور ته حضور صلی الله علیه وسلم جنتی ویلی دي، په دې وجه سره چې خلل د نیو ګټ دی. خو بنیادی فرق دا امر دی، فرق دا امر وظیفوي سره چې د دنیو د لوس همیش دی بنشي. که دا د نیو د آخرت نه غافله کولی، دا د نیو بیا مضمومه ده. که دغې د نیو ښه ډېره ده وایي، ښه د زیوته وي، ښه کاروباري نه دی وي، ښه مضبوطوله دی فاینانشلي وي، خو چې یا د الله وي دا د نیو بیا مضمومه نه ده. نو دا یوه غلط فهمي لرې کولی مقصود مې وه چې انسان ته کله کله سوچ دا ورځي چې زه چې ډېره مطلب فرهان زه چې دینداره جوړېږه، زه چې ډېر نیک جوړېږه، ډېر صالح جوړېږه او ډېره پنجبینی مې وي، زه دنیو باندې په شي په باد کورنار. ځینې خلک یې چې راځي دنیو یا په شي په باد کورنار او وی داسې خلک شته په دیندار یې تر ټیک شي چې خالي تبلیغ کوي، خالي درس کوي، خالي مطلب ذکر اسکار پورا محدوده. دنیو په شي په باد په کور غرضی نه دی، په بچونه په معاش غرضی نه دی، او د مطلب غریب په همدردی غرضی نه ده. دا ټول په جرم شروع غلي دي. دا قالین وی ها، دا کا دیندار وی ها، دا کاپوی وی ها، دا شایونو کی چې و نبی کړی دي، خلفای راشدین کړی دي، انبیا کړی دي، صحابه کړی دي، زه تاسو کی چې نه کوي دا چارو کوي. خو په داسې حالت شي چې دنیو د مو د تو د زړه بیړې د دنیو سمندر دی، امو د تو د زړه د کشته په دې سمندر کې غرق نشي. 10 بکار دل بیار چار د دنیا کوي، خو بنی ادم واسطه تعلق نسبت سوچ فکر د آخرت په دایمي ژوند وي. نو صرف دې غلط فهمي د لرې کول د پورا د یو گزارش وه. دا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثماني صاحب مدظل العلی ډېر بهترین انداز سره یې دغې احادیث دغې آیاتي تطبیق کړی دی او ډېر بهترین موجهانه توجیهانه طور باندې دغې اچھا هغه تقابل سره راوستی دی او هغه حال یې استلی دی. الله د دې جزای خیر وکړو. وما علینا الا البلاغ.